الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. پرون مدا یو سوال کړاو چې قرآن پاک دی عظیم سورت دی سوره بقره نام ولې ورک بقره غواته وایي په دې چې څه حکمت ده په دې چې نکته دا ده چې الله تعالی بني اسرائیلو ته حکم وکړ چې دا کار داسې وکړو بیا دو دی الله تعالی حکم چې خپل عقل مطابق سوالونه پیدا کړ الله تعالی حکم منلو ته تیار نه و بیا کله چرنګي سوال کوه کله بیا چرنګي سوال کوه بیا چې کله دولورینه کیسه ور سخت اصله بیا الله تعالی حکم ورته سخت کړ سوره بقره چې تفصیل راځي تر دوره پورې چې ډېر په ګران قیمت بیا غوا وکړله ډېر سره زره په ورکړل دا نقصان دو ته چیش ورکه دو دی الله تعالی په حکم چې 3-5 کول بیا دا چرنګې بیا داسې لکه موږ تاسې به داسې نه کوو یو حکم دا دی الله تعالی ول مونج ده زکات ده حج ده وغیره وغیره نو ایغه چې با سوالات نه کوي حج تر باندې فرض اوس حج کوه بس دا ما وایا چې دا پیسې به زه غریبانو ته ورکړم زکات تر باندې فرض اوس ورکوه المونج دا تفصیل شاته روان ده اتر باندې فرض ده بس المونج کوه ذالک الکتاب و دې چې نقطه دا و چې سړی د چون چاره نه پچې کوي خبر دی منی ذالک الکتاب لا ریب فیه دې دوه ترجمې دي یو ترجمه یې دا الکتاب چې دا دې چې شک نسته دا عربي ګرامر دا خپل قاعده دي پیغه عوام نه پیژي خو یو ترجمه یې دا بل دا چې دا هغه کتاب ده چې پیغه چې شک نسته چې کومه اولنۍ موږ ترجمه وکړله چې دا کتاب ده په دې چې شک نسته وای دینا هغه کتاب مراد ده چې الله تعالی مخچنیو اهلی کتابو ته دا وعده ورکړې ولله په خپلو کتابو چې زبا په تورات چې دا خبر ستا ده چې زبا اسرائیلو د پاره د دو ورور چې اسماعیل علیه السلام وي په ایغه چې با ایتا باندې یو پیغمبر جوړو او د خپل کلام خپل خبر به د خلی ته ورچاو چې زه چو حکم ورته کوم هغه بیا دوته کوي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره چې پیشنګوئی سلیوه مخشور لا په تورات چې مقصد دا ده چې دا هغه کتاب د چې وعده کړل سلیوا چې نازل کړل صلی د پیغمبر علیه السلام باندې دې چې د شک د شوبې گنجائش نستا په دې چې چا شایدي په خپل جی باندې یقیني دي او
دای دنیا چې صرف اولنای دا کتاب ده چې ایغه دا دعوه وکړله چې لا شک فیه په دې چې شک نسته غلطي نسته د پچې که ډېر تکړه سړی کتاب لیکلی بیا تیوري خطا سي تر اوسه پورې ویله چې عقل هر شی کوي حدیث مبارکه چې راغلی ولل نه الا وهي القلب زړه ده اوس ساينس څه وایي چې نه اصل خو زړه ده عقل نه ده دماغ نه دی او پیغمبر علیه السلام نن 1400 کاله مخکې ویلي و 1400 کاله مخکې چې ان فی الجسد مضغه چې بېشکه په وجود چې یوه ټوکړه ده د غوښې والا اذا صلحت الجسد كله چې کله دا روغی ټول وجود به بیا روغ کار کوي چې کله دا فسدت دی چې خرابتان رایسي ټول وجود به خراب سي نو الله تعالی په دې کتاب ابتدا چې دا دعوه وکړله چې په دې چې شک نسته غلطي نسته په چې یو کتاب داسې نسته ده چې دا دعوه وکړي هدى للمتقین او بل خبر زاده چې دا قرآن پاک چا د پاره هدایت ده المتقین پرهیزګارو د پاره دا هدایت ده تقوا معنا څه کیږي چې په خپل جان بچ کوي چې معنا چې ته خپل طلب یې چې زل غلطو نه په امن سه بیا دا قرآن پاک چې ووایې په ترجمې سره وایر وې بیا به د الله تعالی ونه بچ کړي چې طلب یې نه که تاسې سوچ کړئ سوره فاتحې چې موږ دا خبره کړې وه چې الله تعالی وفرمایل د انسان فطرت ترجمانی یې کړې وه اهدنا الصراط والمستقیم یا الله موږ ته سیخه لار وښوې نو الله تعالی جواب ورکړ ذلک الکتاب لا ریب فیه دغه دا کتاب سیخه لار که غواړو بیا دغه ده چې په دې چې شک نسته او متقیانو دپاره چې په خپله د بچ کوونې اراده یي بیا هغې لپاره دا هدایت ده ذلک الکتاب لا ریب فیه په دې چې یو څو خبرې دي الجامع لاحکام القرآن عربي او تفسیر د ایغه لس وجه لیکلي دي چې ذلک الکتاب لا ریب فیه څه معنا ده یوه خو دا معنا ده چې د ماته ته وکړي لس وجه نن نه بیانوو ټولې صرف یوه وجه پکې بیانوو دا ده وی ذلک الکتاب لا ریب فیه معنا دا ده چې الله تعالی کله دا دنیاوي نظام د اسمانونه دای پیدا کړ نو قلم ته حکم وکړه چې دا ته ولیکه چې بېشکه د ما رحمت د ما غضب باندې ډېر ده یعنی په مخ چې ده یعنی ما رحمت ډېر ده الله تعالی دې خبرې ته اشاره کړې ده قرآن پاک چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله الله تعالی فرمایي اے د ما هغه بندگانو چې چا په جانو باندې ظلم کړی د ګناهو سره تاسې نا امیده کېږه مه نا امیده کېږو له رحمت د الله تعالی نه انه یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم چې بېشک الله تعالی به ګناهونه ته بخښ کړي چې خپله جوړه ورسره وکړي ځکه چې الله تعالی غفور ده رحیم ده چې ونه غواړې بیا رحیم ده بیا به د ګناهونه پټ کړي بیا غفور ده مقصد دا ده نا امیده کېږي دې سړی نه شیطان خالی دا دعوت سړي ته نه ورچوي دا وسوسه چې ګناه وسوسه ته رچوي
چې کله تر باندې وکي بیا ته تشکاره کی ښه غټه چې اوس په معاف کوي چوک نو په غلسو اقوالو چې یو کول دا چې الله تعالی فضل ډیر ده او ورسره دا حدیث مبارکه ده چې دای شیطان وال پلینینګ دا چې ګناه کوي الله تعالی به دې وبخښي نه ها ګناه یو اکسیډنټ غونډه شاید سړی وکي بیا لاس باندې پلشتر واچي که بیا دوه میری وکي بیا پلشتر نه پچي نه خو بیا توبه کاږي کنه سړی دې نا امید کېږي نه سړی دې ګناهو باندې ورزړور کېږي نه مرګ پته نه لګېږي الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي ان واجب ان شاء الله به سبا وایو